محترم حاضرینو، الله پاک دې ستاسو زموږ د ټولو دغه عبادت چې کوم د رمضان المبارک په میاشت کې مونږ وکړو، الله دې ورته شرف د قبولیت ورکړي. د دې په خوشحالۍ کې مونږ یو 2 رکعاته لمونځ کوو او یو ورځ مناوو چې هغې ته مونږ ورځ د عید الفطر وایو، د وړوکي اختر. نو زه ټولو کې اول د دې مبارکې ورځې په موقع باندې تاسو ټولو ته دا هدیه پیش کوم چې ستاسو د ټولو اختر مبارک شه. جمله عبادات او خوشحالیان الله پاک نصیب کا او الله دې ولا شرف د قبولیت ورکړي او تاسو مونږ ټول د خدای پاک خوشاله وساتي. نو دا اختر ورځ د دې تاریخ سره نو هر قوم او هر ملت د خپل مذهبي تهوارونو مناولو لپاره یو ورځ د خوشحالۍ خامخا هغه مقرري او هغې په خوشحالي کوي. اسلام نه مخکې داسې یو دستور و چې خلکو به یو 2 اخترونه مناول، یو ته به یې نیروز ویلې او یو ته به یې مهرجان ویلې. دا به هغې په خوشحالیانې پکې کولې، کیل کود، کیل تماشا، ګرځېدل را ګرځېدل، دا به پکې کول او خپل زړه به یې خوشحالول. د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو خلکو په دې خپله مخصوص ورځو باندې دا خوشحالیانې مناولې. نبي علیه الصلاة والسلام د هغې ته د دې خوشحالیانو احساس ورکولو لپاره وفرمایل او یې عرض یې وکړو. مطلب دا و چې خوشحالیانې مناول دا څه ناجایز امر نه دی، اسلام داسې مرده دید نه دی چې په هغې کې خوشحالي کول ناجایز دي. بېشکه الله پاک تاسو دپاره د دې 2 ورځو نه زیاتې بهترې 2 ورځې مقرر کړي چې یو ته عید الاضحی ویلې کېږي او بل ته عید الفطر ویلې کېږي. ورکوټ اختر دا په دې وجه مناویږي چې یو ثابته میاشت مسلمانانو عبادت وکړو او د هغې دپاره د شکرانې په طور باندې په اتفاق سره یو شکرانه په طور باندې یو 2 رکعاته لمونځ واجب دا ادا کوي. دې دپاره چې دوی د اتفاق او اتحاد هغه اظهار وشي. اختر دا د علماو په نسبت باندې د دې د لمونځ واجب دی. د اختر د ورځې خپل څه آداب دي چې هغه پکې ادا شي. لکه مثلا سنت کارونه په اختر کې دا دي چې او زموږ علما کرام داسې فرمایي چې سړی د اختر لمونځ را ځي نو د هغې نه مخکې دی څه خوږ شی وخوري. دې نه علاوه یو مستحب امر دا دی چې سحر سړی د اختر په ورځ د خپلو مشرانو قبرونو له لاړ شي، هغې ته دعا وکړي، هغې ته سلام وکړي، دعا ورته وکړي، الحمد قل هو د هغې سال ثواب دپاره ووایي. ډېره بهتره خبره ده، سنت امر دی. نبي علیه السلام به د اختر په ورځ جنت البقیع ته تلو. د اختر لمونځ له تلو نه مخکې لمبا پکار ده چې بدن پاک شي، پاکې جامې واچولی شي، مسواک وشي، خوشبو ولګولی شي او دغه رنګې یو ښایسته انداز کې په خوشحالۍ باندې د کوره وځي او عبادت له لاړ شي. نوې جامې ډېره ښایسته خبره ده، که نوې نه وي نو هسې پاکې جامې دې واچولی شي. چا باندې چې صدقې فطر واجب وي پکار دا ده چې عیدګاه ته تلو نه مخکې دی دا صدقې فطر ادا کړي. چې انسان جلتی سره تیار شي نو بیا د عیدګاه ته تګ که پیاده وشي نو ښه ده. اختر لمونځ له که ته پیاده لاړ شي نو ښه ده او تګ کې وقار او سکون او اطمینان او عاجزي دا پکار ده. په لاره چې ځې نو عیدګاه ته چې ځې لمونځ له نو تکبیرات ویل د ورکوټي اختر په ورځ باندې په مزه ویل، پړه کې ویل دا ثواب دی. عیدګاه ته چې ورسېږې نو د اختر په ورځ چې کوم ځای کې د اختر لمونځ کېږي ګوره هلته کې به لمونځ نفل به نه کوې. که امام د واعظ او نصیحت خبرې شروع کړي نو هغه اورېدل پکار دي او د اختر په ورځ یو بل ته اختر مبارک شه ویل دا ثواب دی، مستحب خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده. علما کرام زمونږ علامه طحطاوي رحمت الله علیه دې ته وینا کول چې عید مبروک دا مستحب امر دی. الله پاک دې مونږ ټولو له د اختر دا خوشحالیانې را نصیب کړي او خدای دې دنیا او آخرت ښایسته کړي.